ما عزتمندو یوه اسانه وظیفه درته ښیم ان شاءالله هر مشکل کې به تاسو ته په کار درځي. دا کوئ د رب حمد دی. بیبي فاطمې عرض کړو بابا زه ډېره زیاته ستړی یم د خپلو کارو له لاسه چې ماسخوتن سمله بس دا وجود مې د اډوکې مې د خوږو له لاسه ماتېږي. ټوله ورځ کله کوینه اوبه راوباسه کله څه کوه واړه ماشومانان مې دي. محبوب کریم ورته فرمایي ای فاطمه زه تا ته یوه وظیفه ښیم دې سره به الله د تا حاجتونه هم پوره کوي او دې سره به الله په دې وظیفې سره به الله رب کریم د تا ستړه هم ختموي. او وظیفه څه شی دی؟ دې ته تسبیح فاطمه هم وایي. دې وظیفې ته 33 ځل 33 ځله سبحان الله 33 ځل الحمدلله 33 ځل الله اکبر او 34 ځل لا اله الا الله. دا وایي ماسخوتن په ځان باندې شوف کوئ انشاءالله برکت پوي. دې نه علاوه د الحمد خو هر چا زده دی. کم سړی روایتو کې راځي چې الحمد ووایي په ځان باندې دم کې مرګ نه علاوه هر قسم د باندې راتلونکي شیز نه الله په حفظ او امان کې وساتي. دومره اسانه وظیفه هر چا زده دی. صرف الله محبوب فرمایي مرګ نه علاوه هر قسمه بیماری نه هر قسمه تکلیف نه الله په حفظ او په امان کې وساتي. څوک چې الحمد وایي 3 ځله الحمد وایو چې کله سملی. او یو حمد معنی مطلقاً حمد دی. دا حمد چې دی دا حمد ټکی صرف دا دی چې دا حمد چې دی دا صرف الله سره خاص دی. دی بل چا خاصه نشي کېدی بل چا خاصه نشي کېدی. دا حمد چې دی دا د پاک رب خاصه دی. نو ما عزتمندو نن دې بیان نه مونږ ته څه میلاو شول؟ دا میلاو شول چې که ولاړ یو که ناست یو مونږ به د پاک رب حمد کوو پس سره په الحمد سره په سبحان الله سره. نبی علیه السلام فرمایي ډېر اوږد حدیث دی خو مختصر فرمایي 2 ټکي دي چې په ژبې باندې سپک دي خو د میدان محشر په ورځې باندې په تله کې ډېر زیات درانه دي. ساباس کې اکم داسې 2 ټکي دي چې په ژبه باندې سپک دي زر ویلی کېږي او میدان د محشر په ورځې په تله کې ډېر درانه دي. محبوب کریم فرمایي وایي څوک چې یو ځل الحمدلله وایي څوک چې یو ځل سبحان الله وایي الله رب کریم دته دومره ثواب عطا کړي لکه د ځمکې نه والا تر اسمانه پورې چې څومره خلا دی دا په ثواب ډکېږي الله یې دومره ورته ډکوي. او فرمایي دا سبحان الله او الحمدلله به د میزان په تله کې میدان محشر په ورځ کېښودلی شي او د تله به په نیکیو سره ډکه وګرځوي. نو وایي به انشاءالله الله حمد به کوو. رب کریم دې په هر آن کې خپل حمد کولو مونږ ته توفیق را نصیب کړي.